بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي رواه النسائي. محترمو اوریدونکو مسلمانانو ورونو د قربانۍ په مسایلو کې نن یو مسله بیانو چې ان شاء الله هغه د یکم ذل حجې نه تر لسم ذل حجې پورې کوم حکم چې د استحباب په شکل کې امت ته متوجه دي داغه په حق لري. سنت طریق مستحب طریقې کار داده کوم خلک چې قرباني کوي اراده دا غوي نارینا یا زنانا هغه د یکم ذل حجې نه یعنی کله چې د ذل حجې د میاش داخله شي داغینه تر لسم ذل حجې پورې خپل ویخته او خپل نوکان چې کم زیاتی دي هغه دین نه اخلي، مطلب نه دی کټ کوي. البته په دې نه کټ کول باندې اجر او ثواب دی او دا نه کټ کول مستحب دی. لہذا کله چا ویخته دومره رالو شي اضافي ویخته یا د سر ویخته یا نوکان چې هغه د کراهت درجه ته رسیدلی وي نو هغه د خپل ویخته کټ کولای شي. عوام چونکه په مسایلو باندې صحیح ځان پوهه نه کی بیا پریشان شي، خلک تاسو بیا کوي چې آیا کټ کول ګناه ده؟ نه، کټ کولو کې هیڅ ګناه نشته. البته کچا کټ نکړه نو په دې با اجر او ثواب ملاويږي. حدیث پاک ده د حضرت سلمہ رضی الله تعالی عنها چې نبی رسول الله صلی الله فرمایي څوک چې ذل حجې میاشت وي نه او اراده وي چې زه قرباني کوم نو هغه د خپل ویخته او نوکان نه اخلي چې تر څو پورې هغه قرباني نه کړي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې د دې ویختو او د نوکانو نه اغستو حکمت څه ده؟ د دې په اړه کې علماء فرمایلي دي چې دا اصل کې د حجاج سره کوم چې حاجیان دي هغه سره یو مشابهت ده. لکه څنګه په احرام کې په هغه باندې نوکان ویخته وغیرہ اغستل من دي، دغه سیداوی سره مشابهت نو هغه اجر او ثواب به الله مونږ تمرا کوي. خدایما اصل راجح وجب هغه کې علما دا بیانوي چې چونکه اصل کې قرباني خود د انسان د نفس وا څنګه چې ابراهيم عليه السلام خپل زوی اسماعیل عليه السلام د قرباني په تور پیش کړ، لیکن الله رب العزت دغه په بدل کې ساروي راوستو. نو دا وګڼه چې د انسان په بدل کې ساروي الله قبول کو نو دا ساروي د انسان د وجود مکمل عوض ده. لکه څنګه موږ ساروي حلالو نو داغه په مقابل کې د ساروي ویخته داغه نور چې کوم پي وغیرہ دي هغه استعمالول جایز نه دي. دغه سداغي سره دا مشابهت ته چې انسان چې داغه په بدل کې ساروي جوړ شوی دی نو انسان هم خپل زیاتی ویخته وغیرہ نوکان وغیرہ نه کټ کوي چې دا مکمل مشابهت راشي. د دې خبرې چې د انسان اصل متبادل چې کوم الله پاک ساروي قبول کو په هغه لحاظ سره ساروي نه چونکی ویخته وغیرہ کټ کول نشتا، مطلب نه بکټ کوي. دا غسري انسان هم دغه مشابهت اختیار کوي چې ویخته وغیرہ نه کټ کوي. بهر حال دا حکم وجوبي نه دی چې کنه یو سړی کټ کینو ګناګار بشي یا قرباني کې به فرق راشي. دا صرف یو مستحب عمل دی. په کار کم خلک چې قرباني کوي او دا حکم واوري په دې مستحب عمل باندې عملو کې اجر او ثواب ځان ته حاصل کی. الله رب العزت مونږ ته د عمل توفیق نصیب